یو زنانه ده وی ماشوم مې دی او هغه بل چا سره نه قلارې نو چې زه مونځ کوم جاړي نو که ویلم او په ناسته مونځ کوم څنګه دی نه په ناسته مونځ مه کوه په ولاړه مونځ کوه ماشوم غېږ کې ساته په ولاړه دی ماشوم در سره او مونځ کوه که بیا دې د هغه سره نه شو کولی په ولاړه نو بیا به په ناسته کې زموږ ښکلی پیغمبر امت د هر څه ښودلی دی یو وړه نسی ده د پیغمبر علیه السلام لور یې وه د هغې نوم و زینب او وفات شو نو د هغې وړه لور پاتې وه د هغې نوم دی امامه نو هغه مور یې مړه شوې وه حضور پاک نسا نسي ګراني سه دغه ته نو دا ورسره دومره عادت وه چې به ورپورې نښتې نو مانځله ډېر کارته پیغمبر علیه السلام راغلی دی او دا نسی به یې غېږ کې وه او امامت یې مونځ یې ورکړی او ماشوم یې غېږ کې نو چې رکوع سجدې ته به یې ته نو هغه به یې په مزه کې هغې به یې داسې کړه نو هغه به تې کوشو نو چې بیا به د سجدې نه راوچتېده هغه به ورونښته نیکه پسې او هغې سره یې مونځ کړی دی نو که د یو ښځې ماشومه داسې عادت نو خیر دی مونځ دې ورسره کوي په مونځ کې هېڅ فرق نه راځي دا ده که جامې پلیتې د ماشومې نو بیا د احتیاط کوي پاک چې پلیتې جامې نو لاس ورته مه کوه په خپله دې نښتي یا د غېږ کې کېناسته او که جامې پاکې نو بیا یې نیولی شي جمدي شي پاکې سپې کوترې که ته مونځ کې او غېږ کې د کېناسته خو لوند نه دی نو مونځ دې کېږي او چې لوند دی نو بیا جامې پلیته اوچ سپی پاک ده که چاټه کې سپی پریوت او خولې پکې دننه ننوتې نو پاک ده او که خولې پکې ډوبه شوه نو بیا پلیتې نو تو ورسره مونځ کوه په ولاړه کوه په ناسته کوه که نشې کولی خو مونځ دې کېږي ماشوم غېږ کې ساته تاسو که عربو ته لاړئ نو د افریقې زنانه به ووینئ غټې غټې ماشومان شاته غېږ ته اچولي هغې سر داسې راوښتي او یو خپی داسې بلې خپی داسې هغه ښځې طوافونه کوي هغه ښځې ګرځي هغه ښځې مونځونه کوي او ماشوم یې شاته په غېږ کې ځوړند دي په شا یو خپی او بله خپی راو ماشوم سره مونځ کېږي چاوے په فلانکي کتاب کې لیکلی دی د حدیث کې چې فرض نه پس استغفار دی 3 ځله استغفار ټیک سړی چې مونځ وکړي که نه نو 3 ځله به تکبیر ووایه الله اکبر الله اکبر الله اکبر بیا به 3 ځله استغفار ووایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله بیا به ده ووایه اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا ذا الجلال والاکرام بیا اللهم لا مانع لما اعطیت ولا موت لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد مختصره دعا بیا به سلام سنتو ته پاسې که سنت ورپسې بیا باقي ذکرونه 33 کرته سبحان الله 33 کرته الحمدلله او 34 کرته الله اکبر دا د هر مانځه نه پس سنت دی نو که سنت ورپسې نه نو د فرض نه پس وایه او که سنت ورپسې کم مانځه پسې نو سنت چونکې زیات ضروري دی نو فرض نه پس به هغه ضروري تکبیر او استغفار وایه الله بیا به سنت وکړه او سنتو نه پس دغه ذکر کوه آیات کرسیم که چاله ورځي دی وایي چاوې یو کتاب کې مې ولیدل چې مقصوره په جامع مسجد کې د صف اول کې دا مقصوره څه ته وایي عربی کې مقصوره وړې کمرې ته وایي نو حضرت عمر فاروق چې شهید شو نو حضرت عثمان بیا راغی بیا هغه شهید شو نو بیا علي صاحب راغی هغه شهید شوی دی بیا حضرت معاویه صاحب چې شام کې په اتفاق بادشاہ شو
حضرت حسن ور سره بیعت کو، حضرت حسین می ته زمون بادشاہ او خلیفہ شل کاله داغه په بادشاہ کې تیر کړی او دواړو له وظیفې مقرر کړې او یو ځل فوج لګه د استنبول چې دی د ترکو د دارالخلافه د دې پخوانی نومو قسطنطینیه، نو د فوج مشر یزید دا غزوی او حضرت حسن او حسین دواړه داغه په کمان کې د دې جنگ لتلو، خو جنگ بیا خار فتح شوی نه دی. خو یو مبارک صحابي ورسره ابو ایوب انصاری بیمار شو، نو د یزید ته وایي چې کومې پورې فوج مخکې کیدی شي ما به وړی، زما سلې به هغه ځای کې ققوی چې مسلمان اخر ځای ته ورسي. نو ابو ایوب انصاری وفات شو، نو هغوی وړو وړو نو اخري ځای کې اوس په ښار کې راغلی کلاړه یو لوی جامع مسجد دی او بادشاهانو د ترکو چې به خلافت چوقا غوسته نو دغه جماعت ته ورځي. اوس هم چې ترکو له خلک لاړ شي ترکیه له نو دغه جماعت ته ورځي. ابو ایوب انصاري پکې ښخ، نو یزید ورسره حسنینو دا ټول په جنگ کې شریک دي. نو هغه د عیسایانو ښار د هغې هغه مشر خبر راولېږه چې دوی رستو کېدل چې دا خپل مړی مه باسئ، کنې موږ به یې وباسو او به یې غورځو. یزید ورته خبر وروړی، وی قسم دی که زمونږ د قبر لمګوتې وروړی نو ستاسو په شام کې چې څومره قبرونه او ګرجي دي ټول به دړی وړی کړم. نر سړی چې دی ورته ووایي هغوی پرېښود، ځکه شام کې د عیسایانو حکومت تېر شوی دی، ګرجي هم دي پکې قبرونه هم دي، لکه زمونږ صدر کې چې د عیسایانو حکومت تېر شوی دی نو مقبرې دي یا لنډې کوتل ته سړي ځي، نو ځای په ځای د عیسایانو دا فوجیانو یادګارونه نقې جوړې کړي دي. نو دغه شان شام کې ده بیا یې څه نه وي، نو ابو ایوب انصاري زیارت. نو چونکې د حضرت عمر صاحب په مانځه کې شهید کړی شو، حضرت عثمان په کور کې په مانځه کې شهید کړی شو، حضرت علی نه قربان شم جماعت ته راته سهار وختي چا په چاړو و نو جماعت کې شهید کړ. نو حضرت معاویه صاحب ته هم سړی تللی خو هغه بچ، نو ده به یې په جماعت کې مقصوره جوړه کړه، مقصوره وړه کمره، مونځ خو به کوي ځکه یو بادشاه د اسلام داسې نشته چې مونځ دې پرېږدي. نو مقصوره به یې ځان د حفاظت دپاره، اوس خو هغه مقصوره نشته ځکه زه جامع دمشق ته تللی او یو څو ورځې پاتې شم. البته په عمان کې دا شاه اردن لوی جماعت دی جامع حسیني هغې ته وایي، نو هغې کې مقصوره شته، لومبي صف کې جدا کمره وي چې هغې کې به بادشاه او هغه سره دوه درې کسان. اوس هم د اردن بادشاه چې جماعت ته راځي نو مقصوره کې ودرېږي. نو مقصوره دغې وړې کمرې ته وایي چې جماعت کې بادشاهانو د خپل حفاظت دپاره جوړه کړه. دمشق کې اوس نشته، دمشق کې په لومبي صف کې د حضرت یحیی علیه السلام سر ښخ دی او شیشه ترې راته او د لږ قبر دی، او بیا ښکته برنډه کې حضرت حسین رضی الله عنه سر ښخ دی او هغې نه جنګلې راته ودي، سړي ورځي زیارت یې کوي او تنه کربلا کې ښخه او باقي سرونه د حضرت حسین سره د اولاد هغه دمشق دا جماعت د بار یو ځای دی، یو څوارلس سره پکې ښخ دی. نو مقصوره دغه کمرې ته وایي چې بادشاهانو به جامع مسجد کې ځان له جوړه کړې وه د حفاظت دپاره. د عمر صاحب زمانې پورې هغه په دربار کې څوکیدار نو مقرر کړی، نو مدعیان به ورتلل، نو چې ډیر شو نو بیا د ترتیب دپاره څوکیدار مقرر کړ چې ټول خلک په یو ځل مه راپرېږده، مدعي مدعلی چې هغه خلاص شي نو بیا نور راپرېږده، چې ټول راشي نو زه به د چا خبرې اورم. یو خادم یې مقرر کړ د هغه نوم و یرفع، نو هغه به په ترتیب ورپرېښود. عمر صاحب وفات کېده، زوی ته وایي بچې به په ما به څومره قرضی، ځکه چې څومره تنخیه اخیستې وه د حکومت نه هغه معمولي وه. زمونږ د پاکستان 45 روپۍ ته جوړېږي د میاشت، نو قرضدار به حج عمرې له به ته وی صاحب 80,000 روپۍ در باندې جمع شوي دي. اوف
وی زما دا کور دی جماعت نه بهر دا خرڅ کې نه که په دې هغه قرض پوره شو نو خپخه کنی باید مې خپل خاندان کې پیسې و قرض را جمع نا کور چې کوم دی هلته مسجد نبوي دروازه چې ده د هغې نوم دی باب عمر ابن الخطاب د عمر صاحب دروازه دا هغه ځای کې ده چې کوم ځای کې د عمر صاحب کور او د هغه په قرضونو خلاص شوی نو اصل کې نوم باب قضاء دیون عمر د قرض د عمر صاحب چې لاړه نو یو دروازې نوم دی باب عمر ابن الخطاب نو دغه ته مقصوره وایي چاوی ما غسل کوم پوزه کې رانه وبهیرې شوې لس پنځه لس منټه پس راته رایاد شو خیر دی که غسل دې کړي رستو درته رایاد شي نو مخ بیا وکړه د لمانځه نه مخکې رستو م ادا کېږي فرض دی ادا شو جامې دې ما غوستې دي خوله درنه هېروه پوزه درنه هېروه رستو غړغړې وکړه پوزه کې اوبه واچوه غسل دې شوی دی چاوی د حکومت په کارونو کې ټیکهدار د حکومت کارندارو له 5% کمیشن ورکوي که حکومت د دې اجازت کړي او په قانون کې راوایي نو به ټیک ده او کنه دوی د ځان نه د حاکمان افسران کمیشن ته غواړي علی بدل بل پاس کوم چې دا کمیشن راکې نو دا حرام خور دی او دا کمیشن رشوت دی که ټیکهدار په دې غرض ورکړي چې زما په خراب کار دستخطو کې او پاس کې نو بیا دواړه مجرمان او که ټیکهدار د مجبورۍ نه ورکوي کار یې صحیح کړي خو پیسې نه راوځي بغیر د دغې سرکوزي د دستخط نه او هغه ته پیسې غواړي نو دې د پیسې ورکړي ګناهګار بیا دا رشوت خور دی ټیکهدار بیا نه دا پاکستان کې ولې کارونه خرابي سړک جوړ شي 2 کاله پس بیا وچو ځکه هغه وزیره پورې دا ټول رشوت خواري وزیر ته دومره والی لاندې نگران ته دومره والی نو ټیکهدار ته نیمه پاتې شي نو نیمه کې هغه خپل کور برابرای نو څلورمه یې سو لګي او درې سې لاړ شي نو کار خراب دی دا د جمهوری حکومتونو نتیجه ده دا حاکمانو خپل ټیکهداران ساتلي ګن کپان ناغي بس کار ټول خراب نو خزانه به خراب شي یو کار باندې 12 کروڑ روپے لګولي او لګي په 12 لکه نو ملک باندې خرابېږي اقتصاد باندې خرابېږي چې دا ټیکهدار که په ګن کپي کړي چې الاوړې زوړن کې او چې کوم افسر ته پیسې غشتي چې هغه الاوړې زوړن کې نو علي به کار کېږي پاکستان کې چې دا څومره جرایم ویني دا د حکومت د وجه نه راځي حکومت د وجه نه دی وجه نه راځي چې سزا نشته قتل وکړه له به خلاصې ما ته دلته د تانیدارانو یو مشر وایي چې یو مجرم مې ونیو ډي اس پي ما له 50,000 روپۍ راکړې چې پرېمې ده ما ورته ویې نه وی ګوره مخکې عدالت به مې پرېږدي خو پیسې به رانه زیاتې دي نو ولې ځانم په تاوان کې راولې او ما هم راول ما وی نه زه خو به دې بوځم هغه ښه سړی حواله مې کړو حکومت ته یو 2 میاشتې پس مې ولیدم مخې له راغله ستړي مه شي وکړه وی ګوره خپل تاوان دې مه که ما په 2 لکه ځان نه خلاص کړي نو بیا به تانیدار داسې مجرم ته لاس کړي چې یاره دشمني م زه وخانم په سر او مخکې سړی خلاصوي نو زه څه کوم نو دا جرایم په دې چیک پوسټونو باندې نه کمیږي دا چې څومره څوکۍ مقرره کړې جرایم په سزا ختمیږي ته یو لاس پرېکړه په څرګنده یو دا اغواکار چې دا کله جنۍ وتښتوي کله هلک وتښتوي کله ډاکټر وتښتوي کله دکاندار دا لوړې ځوړنکه په جمعې پرس شریعت دا حکم دی چې لوړې ځوړنکه بیا به څوک وږي ټول جانونه دې محفوظ کړه یو سړی خپل کاروبار کوي بل سړی وتښتوي 15 لکه روپۍ راکړه یو وزیر تلاړ شي د دې ځای یو وزیر تېر شوی دی اوس نه دی وزیر اعلی چې زمونږ سړی نیولی دی هغه ته 12 لکه روپۍ غواړي وی خیر دې 6 لکه ورکړې که نو سفارش دې په روپو کې کوي یا زناوره ته وزیرې
ته خو د مجرمانو ملګری او ایته دې په خپله چل وخو چې 12 لکو په ځای 6 لکه ته څه له وزیر ستا کار څه دی نو دا لوی جرایم ګورې ته په خپلو نه راځي ته یو واته مجرمانو له سزا ورکړه بیا به څوک وکړي او بدنامۍ معالمان وی زنانو چاوی که سړی د ثواب په نیت په یخ اوبو دس کوي او ګرمې وینې کوي دا خو د ځان نه خبرې کوي یخ اوبو ګرم اوبو ثواب کې فرق نشته چاوی سړی د روژې په کفارو کې د شپېتو مسکینانو په ځای او د ډوډۍ ورکولو په ځای پیسې ورکړي نو څومره قیمت ته جوړېږي ما ته خو قیمت نه دی معلوم ځکه د غنمو نرخ ته نه دی معلوم بازار ته دی لاړ شي د 2 کیلو غنم د یوې روژې بدل دی نو که یو میاشت مسکینان 15 کیلو غنم شو نو تپوس دې وکړي د دانو د وړو والو نه هغه مره پیسې دې فقیرانو له ورکوي جومات پې نشي جوړولی ښه مدرسه پې نشي جوړ چا مسکینانو له به ورکوي او که خپل خاندان کې هغه د ټولو نه بهتر دی خپل خاندان کې سړي ته غریبانان معلومې هغې له دې ورکړي خیر دې په خولې دې ورته نه وایي چې دا کفاره ده او که بیا خپل خاندان کې نه نو خپل محله کې بیا هر چا له ورکولی شي دجله او فرات نهرونه دي جنتي د دې 2 مطلب دي یا خو هلته 2 نهرونه دي نمونه ولا دا کې ښودی شوي دي یا اصل کې دا د جنت نه دي خدای یو نظام دی هغه کنیکشن تاسو ته نه دی معلوم چې په کومه طریقه خدای دا دنیا چلوي او کوم نظام دی د جنت نهرونه دي یا ورته تشبیحاً وایي چې اوبې اعلی دي لکه د جنت د اوبو که سړی درود شریف د شپې وایي او 10 سینې خیر دی قرآن شریف وینا چې په یاد دي او درود شریف او ذکر دپاره او 10 ضروري نه دی ثواب دی نو که او 10 سینې درود شریف ویلی شي ذکر کولی شي تلاوت کولی شي خو په یاد قرآن شریف کې به نه وی چې او 10 کې نو ثواب به دی زیات باقي ویلی شي اجازت چاوی بیا وای غسل وخت کې مې پوزه یې راشي وه نو زه به دوباره غسل کوم که څنګه به کوم که مونځ دې نه کړې پوزه کې اوبه واچوه او که مونځ دې کړې پوزه کې خو به اوبه واچوې خو هغه مونځ به دوباره وکړي بعض خلک په سینه لاس دې د سلام مخکې داسې کوي داسې خامخا ادب نه دی خو اکثر د لرې نه چې یو سړی نه اوري نو ته ورته په اشاره وکړې کنی سلام سره لاس راغلی نه دی او دا په اودس دا لاس کې ښودل د بعضې قومونو رواج دی دا سنت نه دی او نه ثواب دی داسې د محبت او د عاجزۍ وایي چې زما زړه تا سره ده او دا ما دا زړه تا نه قربان دا اکثر د بخارا خلک کوي چې راشي او مجلس ته سلام واچي او لاسونه داسې کوي نور دا په شریعت کې د دې حکم نشته چاوی 5 رکعت ته سړی پاسي نو که سجده قیدې نه کړې او رکعت د رکوع پورې ورته رعایت نشو رکوع سجده وکړه نو بل رکعت ته بر سره وکړي خو مونځ به دوباره کوي او که رکوع پورې دی ولاړه کې ورته رعایت شو نو واپس دي شي او په قاعده دې کینی او سجده سهو به بیا وکړي سجده سهو به وکړي نو بیا به ورپسې تحیات دوباره ووایي چاوی د لور نوم مې اریبا اکدم
اریبا څنګه دا خو زه نه پېژنم چې اریبا څه ته وایي نه عربي لفظ دی نه پښتو دی نه اردو ده نه انګریزي ده اریبا اریبا څه شی نه دی هغه نوم دی چې د مبارکو صحابیاتو وي یې معنا ښکلي نو هغه نوم دی او چې نه معنی تعالی نه درځي نه پې پوهېږي نو هغه هسې نومونه دی څه ګناه پکې نشته خو نوم هغه کېښودل پکار دی چې ښکلې معنا لري زموږ عالمان وایي د نوم خدای اثر کړی او دلیل یې دا وایي چې یو صحابي راغی حضور پاک ته نو هغه به د نوم تپوس کو ځکه نومونه به بعضې غلط وو وی ستا څه نوم دی وی حزن حزن غم ته وایي وی دا نوم بدل که تو خوشحالي غم وی سه پلار او نیکه رالی ښه دی نو وی قزنو نو هغه زوی وایي قسم دی زمون په خاندان کې هغه غم را روان دا هغه غم اثر دی چې حضور پاک یو سړی راغی او سپی ورسره وی ستا څه نوم دی وی ظالم وی د دې سپي له دې څه نوم ایښی دی وی راشد راشد معنی په سمه لار روان او ظالم ظالم ته وی ښه د سپي نوم ځان له کېده او دا خپل دی هغه له کېده نو دا نوم به ګورې بعضې خلک شرکي نوم دي لکه عبدالحسین دا عبد معنی بنده نو ته د حسین بنده خو نه بنده خو د خدای نو عبدالله عبدالرسول عبدالمحمد دا نومونه غلط دی ځکه عبد بنده ته وایي محب کې دا محب الحسن محب الرسول محب النبی عاشق او محبت کوونکی او عبد به د خدای نوم سره ذکر کې عبدالله عبدالرحمن عبدالمنان ځکه موږ د خدای بندګان یو او د پیغمبر امتیان یو هغه سره محبت او طاعت دی بندګي د خدای د حضور پاک په ښکلې طریقو مطابق درود شریف ووایئ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم برد حسن دار توری شرنگ پاما گرانا زید جنگ میدان تا سلطانا زید جنگ میدان تا سلطانا دا پیغمبر دا حسن دار توری شرنگ پاما گرانا زید جنگ میدان تا سلطانا زید جنگ میدان تا سلطانا او دا اسمانون مالائے کے پاما گرانا زید جنگ میدان تا سلطانا زید جنگ میدان تا سلطانا دا بادر جنگ تشویرا کوز دا اسمان پاما گرانا زید جنگ میدان تا سلطانا زید جنگ میدان تا سلطانا دا پیغمبر دا حسن دار توری شرنگ پاما گرانا زید جنگ میدان تا سلطانا زید جنگ میدان تا سلطانا یا حضورا میں پرد کرنا سونا پاما گرانا زید جنگ میدان تا سلطانا زید جنگ میدان تا سلطانا پر دعا گانی نصرت غاڑی دا اللہ نا پاما گرانا زید جنگ میدان تا سلطانا زید جنگ میدان تا سلطانا دا پیغمبر دا حسن دار توری شرنگ پاما گرانا زید جنگ میدان تا سلطانا زید جنگ میدان تا سلطانا یا پریخ میدانون پاما گرانا زید جنگ میدان تا سلطانا زید جنگ میدان تا سلطانا چه آواز پورتا دا تکبیر شکم زمان پاما گرانا زید جنگ میدان تا سلطانا زید جنگ میدان تا سلطانا یا کوٹوال ناسیہ مومنا
روان پاما گرانا زید جنگ میدان تا سلطانا زید جنگ میدان تا سلطانا د پاک رسول سرا پاسنگ کی و روان پاما گرانا زید جنگ میدان تا سلطانا زید جنگ میدان تا سلطانا حضور چی واغسل داترنا رخصاتنا پاما خیران دارانو مخکورو دنا پاما خیران دارانو مخکورو دنا حضور چی واغسل داترنا رخصاتنا پاما خیران دارانو مخکورو دنا پاما خیران دارانو مخکورو دنا کپارا ویل ابو طالبا حالک بابل دکو عجیبا داستاورا رکڑی دا بوتانو غیباتونا داستاورا رکڑی دا بوتانو غیباتونا حضور چی واغسن داترنا رخصاتونا پاما خیران دارانو مخکورو دونا پاما خیران دارانو مخکورو دونا ابو طالب ویورار گلا جرگا دی ولدا پخپلا بس کا نور واخل دا اسلام زنی لا سنا بس کا نور واخل دا اسلام زنی لا سنا حضور چی واغسل داترنا رخصاتنا پاما خیران دارانو مخکورو دونا پاما خیران دارانو مخکورو دونا حضور میں خدا کا جانا زبا رخصت واخلم لاتانا زما پاس چه در تارسی تکلیفونا زما پاس چه در تارسی تکلیفونا حضور چی واغسل داترنا رخصاتنا پاما